पारा नंबर 16 सूरत मरियम आयत नंबर 64 सफ़ा 493 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل أو منغان نازليغو إلا بأمر ربك مگر فحکم دربستا له کمددی ما بین ایدینا سچید من قوران دی وما خلفنا او سچید من نرست دی وما بین ذلك او سچید دی فمیسک دی وما کان ربک او ندی پروردگارستا نسیا پیرون کے تالرا رب السماوات رب تاسمانونو دے والارض او دزمکی وما بینهما او سچید دی پمیسکی دی فعبده بس عبادتو قدهغا واصطبر او دین ولار اسیگا لعبادته تاغان عبادت نفارا هل تعلمو آیتا تمالون دے له سميا دهغا حملا بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك تدي آيات مباركة متعلق مفسرين وحضرات لكلي دي چيو بيرا نبي كريم صلى الله عليه وسلم حضرت جبريل عليه السلام توي جدا لگ زیاد رازا یعنی دماتا سره محبت ده او فرشتو سره خو محبت هغه د نیکانو خلقو جوړي او نیکان خلق دا غواړي چې ما سره د فرشتو ملاقات شي دغه فرشته انسان سره ملاو شي قرته یو سکون او راحت او اطمینان او خوشحالي ملاويږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کوي چې دلک ډیر رازه حالانکه جبرئیل علیہ السلام با نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات راتلی کتابونو کې لیکل شوی دي چې 23 سال کې حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت موده هغه 23 سال د درویش کاله په درویش تو کالو کې جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تقریبا 22000 دفعه راغلی 23 سال د 22000 یې روزانه خامخا راغلی بلکې رس کې 2-3 درم هغه چې کم دی نو راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت نو حضور وی ورته ډیر راځه دینم ډیر راځه دا سره زما محبت دی ملاقات زما شوق پیدا کیږي جبرئیل علیہ السلام او ورته جواب ورکړي وما نتنزل الا بامر ربک مو خدا سينه نازلې انت خو الله حکم کوي چې لاړ شي نو لاړ شي الله د حکم نه علاوه دا غو شروعات نه بل پیغمبر ته شروعات جبرئیل علیہ السلام چې تم نه ډیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاقات ته پر راغله دي قران مجید راوړی دی وحی راوړی دا احکامات راوړی دي نو دا د الله په حکم باندې راغله او چې د چا سره محبت وی کنه نو کله خپل ملاقات ته ورځي کله استاد ورستي کله وترین کوي کله وته میسج کوي کله وته خط استي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د الله انتهایی محبت د دې وجهنا ډیر زیات په ټول انبیاء کرامو کې چې جبرئیل علیہ السلام
کم پیغمبر ته زیات راغلی هغه صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی وایي نوح علیه السلام ته 900 کاله کې 9 دفعه نه دی راغلی 900 کاله 9 دفعه نه کم راغلی 9 زره او نبی علیہ السلام ته په 23 سالو کې 22000 دفعه نه زیات راغلی دې ته محبت وایي نور به محبت هغه سوي دا د الله تعالی ورسره باقاعده چې کوم دی هغه محبت دی او دې کې دې ته اشاره وشوه چې فرشتي هغه سره خپل اختیار نشته هغه هم د الله د حکم نه علاوه هیڅ نشي کولی بل دې الله تعالی صفه فرمایي وما تسقط من ورقه الله وایي چې د دې ونې نه دا پاڼه راغورځېږي دام زما په حکم او زما په ارادې سره یو فرشته که څومره لوی ولی نشي څومره طاقتور ولی نشي او څومره بزرګ ولی نشي د الله د حکم نه علاوه هغه بل څه نشي کولای د الله د حکم تابع دي الله فرمایي دی فرشتي د ما په حکم نازلېږي تاسو نه چې مخکې څومره خلقو دا غي علم مونږ ته شته الله وایي کوم چې آینده را روان دي قیامت پورې دا غي علم مشته کوم چې د دې میس کې دا غي علم مشته وما كان ربك نسيا الله فرمایي دا دومره مخلوق مخکې تیر شوی آینده را روان دي اوسم دي ټولونه مخلوقات دي ورګونه مخلوقات جوړيږي الله تعالی نبی رسول الله ته سوي وما كان ربك نسيا ستارب تا نه رہی مخلوق ډیر شي ډیر دي ستارب تا نه رہی الله تعالی وی زمانه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه ریږي ته زما محبوب صلی الله علیه وسلم رب السماوات والارض زرب د اسمانونو د زمکه ما او سجده دې په مابین کې دي فاعبد و عبادت کوا او واستبر لعبادته یو عبادت ته او بل په عبادت باندې استقامت ته د دې دوه حکم نبی علیہ السلام ته هر امتی ته الله تعالی کړی عبادت او په عبادت باندې استقامت فاعبد عبادت شو واستبر لعبادتي دا په عبادت باندې استقامت شو